ځکه د الله تعالی محبت دا دی چې انسان به د الله تعالی له مخلوقاتو سره محبت کوي، ځکه پر الله تعالی باندې خپل مخلوق چې دی هغه ډیر ګران دی. الله تعالی ته خپل مخلوق ډیر محبوب دی، ځکه د یو زنانې په باره کې راځي په بني اسرائیلو کې تېره سوې چې دا یو زناکاره زنانه وه، د یو نیک عمل نه و کړی، ټوله زندګي یې په بدکاري باندې تېره کړې. لیکن یو وخت دا را روانه ده، یو څا ته ودرېدله، د هغه څا په څنګ کې یو سپی ولاړ دی، هغه شاوخوا مځکه لنده ده، خټې دي، هغه سپی هغه خټې په ژبه باندې څټي. نو دې ته د دې احساس وسي دا سپی تږی دی، نو هغه خپله ګوټې راواخیستی، خپل پړونه یې راواخیستی، هغه یې ټوټه ټوټه کو، له خپل پړونې سه یې رسۍ جوړه کړله او په ګوټ پورې وتړی، هغه څا ته یې ورشوه کړو، له څا څخه یې اوبه راویستلې په ګوټ کې او دې سپي ته یې هغه اوبه ورکړې. الله تعالی ته د دې د عمل دومره خوند ورکړو چې هغه د ټولې زندګۍ ګناهونه، د ټولې زندګي بدکاري او زنا، الله تعالی تر هغو ټولو ورتېر سو. ګوره څومره مهربانه ذات دی. دا په دې خاطر باندې چې دې د الله تعالی د مخلوق چې یو سپی دی، موږ تاسو یې په ډېر بد نامه باندې یادوو. او په حدیث مبارکو کې راځي چې په کوم کور کې سپی وي، الله تعالی و هغه کور ته د رحمت ملائکه نه ورولي. ګوره دا د الله تعالی هغه مخلوق دی چې الله تعالی فرمایي چې تاسو بې ضرورته ساتنه هم نه کوئ، چې په کم کور کې وي هغه ته د رحمت ملائکه هم نه ورځي. لیکن هغه مخلوق هم الله تعالی ته دومره محبوب دی چې یو زناکاره، یو بدکاره زنانه صرف و هغه ته اوبه ورکوي، د هغه اوبه ورکول د دې دپاره د مغفرت سبب ګرځي. نو له دې څخه دا معلومیږي چې پر الله تعالی باندې خپل مخلوق ډیر ګران دی. الله تعالی ته خپل مخلوق ډیر قدر لري، هغه قسم د انسان په شکل کې وي، که د سپي په شکل کې وي، که د حیوان په شکل کې وي. الله تعالی ته خپل مخلوق در هر شي زیات محبوب دی، ځکه الله تعالی د خپل محبت دعوه، د خپل محبت تقاضا له انسان سره په خپل مخلوق کې معلوموي. که چیرې ته په دې وعده کې صادق یې، ته زما محبوب ځان بولې، نو زما له مخلوق سره ښه کوه.